خاطر یو ځل به د قرآن مسله ختمه کو بیا به راشو بخاري ته. صحیح نه اول خبره ټوله د قرضه کې چې غویمه خو ټوله به دغه روایتو کې ده. ګوره یو به بېدبي نه کوي، زما د پیغمبر بېدبي به نه کوي. دا پیغمبر ستا نه دی، زمام دی. و د پیغمبر اقواله ته وایي مه وایي. لطفا ته خواهش نه کوم ته کوي که نه کوي، زما له مخې به نه کوي. صحیح الله دې نه کی دا پیغمبر دا ستا کړه نه دی پیدا او نه زما کړه پیدا دی. دا پیغمبر دی، دا زمام زما د پیغمبر استام دی. ګوره زما د پیغمبر اهانت مه کوه، نور څه هر څه وایه، هېڅ خبره نه. ستا د پیغمبر اهانت مه کول، ستا ځان له پیغمبر، ستا خو بخاري پیغمبر دی. خو صحیح ده، خو دغه بخاري ته زه احترام لرم، د ما له مخې دغه مه کوه، بېدبي مه کوه. صحیح بس تاسو پیغمبر دی، ما ته پته را زما پیغمبر ده که زما هر څه ده. ګوره بېدبي به نه کوي، که د بېدبي وکړو الله چې څومره نورم چې دی رسولان دی هغه ټول زما لپاره شهاب جان هغه یوه درجه لري. زه خواهش درنه کوم زما د مقدساتو بېدبي مه کوه. صحیح ستا ته مقدساتو ابا تا ته مقدس، ما ته مقدس شو د الله ټیک ده. ما ته چې ګوره زما پلار ما ته محترم ده، زما د پلار بې احترامي ولې کوې؟ خو ستا د پلار خبره ما نه ده کړې. ولې بخاري ما ته محترمه ده، ته دې ما د بخاري بې احترامي ولې کوې؟ نو بخاري خو ستا پلار نه دی، خو ما ته محترمه ده که نه ده؟ تا ته دې ټیک ته، خو زه خو دا نه یم چې ما بخاري ته یا کنسل کړي یا نور څه. زه وایم په دې کې چې کوم روایت دي دا په قسم سره ووایه چې دا وحی من الله ده. ګوره شهابه زه له تا نه منطقي، زه یو شي ته احترام لرم، زما بېادبي مه کوه. زه له تا نه ګوره منیر شاکر ته د منیر شاکر امتي یې، زه تا ته قطعا د منیر شاکر تا ورځ په منیر شاکر پسې کمې خبرې کوئ، کم غول تاسو خورئ دلته. ګوره بېادبي مه کوه، سم درته وایم. ګوره بیا دا وایي مایک مې ولې بندوئ؟ زه دله خواهش کوم چې اخلاق مراعت کړه، بېادبي مه کوه. زما لپاره مقدسات چې دي هغه صرف د الله آیاتونه دي. خو بس د تا لپاره آیات د الله آیاتونه دي، زما لپاره هم دي. زه ورسره په څنګ کې د پیغمبر اطاعت منم، ته د پیغمبر اطاعت نه منې. بس دغه یوه خبره. زه د الله او د رسول خبره یوه ګڼم، زه د پیغمبر اطاعت نه منم، زه مسلمان څنګه شوم؟ ښه اوس به خبره په دې وکړو، خوشکه مه کوه. صحیح په قرآن به خبره وکړو. هغه شهاب صاحب قرآن کریم خو منې که نه؟ ګوره زه خو تاسو ته ما خبره کړې که نه چې د کومو خبرو زه انکاري یم که نه، نو دلیل به ما نه غواړئ. چې کومې خبرې تاسو حمایت کوئ نو دلیل به تاسو پیش کوئ. بلکل. اوس ته ما ته دا راته وایې چې قرآن کریم خو ته منې زه منم که نه؟ په قرآن کې داسې حکم شته چې تاسې د سپي غوښه مه خورئ؟ د دې د دین سره کار نشته. یو څوک د سپی خوري مسلمان، حلاله ده که حرام؟ د دې د دین سره کار نشته. یعنی قرآن دغه حکم، یعنی قرآن د دې حکم نه ده بیان کړی؟ په کوم ځای کې ویلي چې تاسو د سپی؟ زه له تا نه تپوس کوم. اوس مثلا شهاب جانه یو مسلمان قصاب راجګي د سپي غوښه خلکو ته ورکوي، دا حلال کار و که مردار؟ ما ته خبره ونه کړه. دا خو ګوره چې کوم څیزونه ستا په طبیعت باندې سیټ نه لګي. سپی اوس زموږ معاشره کې داسې شیز جوړ شوی دی چې موږ له ته یو کرکه پیدا شوې ده. صحیح ده؟ لکه ترکیان اوس هم هغه د اس خوري. صحیح ده که نه؟ او روایات کې هم راغلي چې یا حلالو. زه له تا نه صرف دغه د سپي پوښتنه کوم، بیا په ترکانو کې سپی اوس حلال ده که مردار؟ زما دې سره کار نشته. یعنی ته اوس مثلا سپی اوس زه خپله خورم نه، صحیح شو؟ ما له دې کراهت راځي. ولې نه خورې؟ نو زما دا نو ما ته دوره بدنام شوی دی. په چی شي باندې قرآن کې خو نشته؟ اوس چاینا والی ښه خپلې خوري نو الله چاینا خو نه تپوس نه کوم، زه له تا نه تپوس کوم. ګوره دا مې ډېر سمپل ساده. کوم څیزونه چې ستاسو په طبیعت باندې ښه لګي هغه خورئ. شهاب صاحب زه له تا نه دا تپوس نه کوم چې له خپل طبیعته ما ته جواب راکړه. زه له تا نه د قرآن تپوس کوم. قرآن کې شته؟ قرآن خبره کوم که نه؟ قرآن کې خو نه دی راغلی چې دا تاسو کرکه وکړئ. قرآن کې راغلي، په قرآن کې راغلي دي چې کومه څیز ستا په طبیعت باندې ښه لګي هغه خوره. آفرین. که مسلمان په طبیعت سپی ښه ولګي د خوړای شي که نه؟ خوري دي ځان له دین سره هېڅ کار نشته. یعنی خوړای شي؟ چاته خو نقصان نه رسوي. یعنی خوړای شي؟ ولې نو چې دا دوره رویه دنیا یې خوري؟ لوی دنیا سره زما کار نشته. ګوره زه له دنیا تپوس تا نه کوم، زه له تا نه صرف د قرآن او ستا تپوس کوم. ته اوس دا د فتوا ورکړه چې یو انسان مسلمان که طبیعت وشو ځکه قرآن کې راغلی سپي غوښه خوړای شي که نه؟ الو جی جی یو انسان مسلمان طبیعت یې څه شي ته وسو هغه خوړای شي. په دغه طبیعت کې د سپي غوښې ته طبیعت وشو خوړای شي که نه؟ ځان له دې خوري خپله یې خوښه ده. مسلمان یې خوړای شي د سپي غوښه؟
مسلمان نه هر انسان یې خوړی شي چې ځان له هر انسان تپوس نه کوم، زه له تا نه صرف د مسلمان تپوس کوم. ته د مسلمان ماته لږ ډیفینیشن وکړه دلته. مسلمان دغه چې په قرآن باور لري. چې په قرآن باور لري، نو په قرآن دغه کې قرآن کې ممانعت د نشته. ممانعت نشته که نه؟ نو سپی خوړای شي که نه؟ ځان له دې بالکل خوري دي. مسلمان سپی خوړای شي؟ خوري دي چې اوس زه له تا نه تپوس کوم ولې داسې نه وایې، خو داسې وایي چې وخوړای شي. نو نور ته څه وګډېږم دته. آفرین. سپی حلال ده، ټیک شو؟ حلاله د حرامو سره زما کار نشته. نه، قرآن تبیانا لكل شيء ده. سپی ولې پاته ده؟ نو چې تبیانا لكل شيء دی نو دقسې تفصیلا لكل شيء هم دی. خو تفصیلا لكل شيء ده، لكل شيء کې لكل کل جمع د ټولو ده. سپی پکې راغی دقه چل کې بیا خلک دقه چل کې تاسو بیا چې د عوام دوکه کوئ. دا قرآن ته دا ته مفصل غني او کونه غني ماته صرف ده وایا. بالکل کلام بیا د روایت ضرورت ولې راځي؟ ها اوس روایت منسوخه یا روایت لمنځه وړو. د سپي تفصیل زه لکه مکم بیا وای د سپي تفصیل لکم زه کې نه کوم زم د دې دین سره کار نشته سره. خو تبیانا لكل شيء ده کنه، د کل شی کې یو شی سپی ده. د سپي تفصیل لکه مکم. زوستانه یو تاسو کومه دغه تاسو حل کې ګوره بل خو چې وړای مې کې بندوم وګوري دا سره تاسو ویني ټول شاهدان یاست که څوک ریکارډ کوي وکړي دې سړي په صوره کولای شو که زما یو خبر دی غوکه. نه 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 بل خبره تقوغ نه تر څو دا مسله حل شوی نه. تبیانا تفصیلا لكل شيء، كل شيء کې سپای ده، سپای حلال ده. ما تلک وکې دا وکنه چې تفصیلا لكل شيء انه په قران کې ته په کم ځای کې ولې چې رخي سره بده سي ملاويږي. زه یو دل د سپي مسله ختمه کو بیا بولار شو خدي. دا ټول زناور چې ځنه په یو بل باندې مطلب یو بل سره میټ یو دل د سپي مسله ګوره چې بل خواته دې مې د بندوم دا مې عهد ده، دا مې عهد ده. تما ته وای چې بخاری د الله وحی تر څو پورې چې دا مسله نه حل کړي دې مې بندوم. ګوري د الله وحی دا کو نه ده. ګوري منکر سنت تختی سپای د منکر سنت په نسبت باندې حلال ده، بالکل خلای شي. زویمه بخاری د الله وحی دا کو نه ده، صرف دا وایا. یو ځل د سپي مسله حل کړي بیا ولار شي د بخاری کتاب. زه د مایک ځکه بندوم چې ته بحث تغیروي. مایک بندو مایک ځکه بندوم چې ته او ډېر خصوص چې نن یو بله فتوا ورکړه د منیر شاکر خبره منی نه ته په زور نه تا خپل وویل وای بالکل خلای شي. ما نه در باندې منلې، تا خپل وویل چې خلای شي. ما نه د منلې در باندې د خدای دشمنه ما نه کله در باندې منلې. زه وایم چې کوم ما خو ته وی چې کوم شی ډېر منی هغه خورا چې کوم شی ډېر منی کدي چا له د خره غوښه ته وشو خوري به کنه نو خوري دي. بالکل ځکه چې په قرآن کې دې حرمت نه درغله. په کوم ځای کې راغلی ما ته یو خیال زه تا ته چې نه درغله ته ما ته وایا خو نه درغله تا نه تاسو کوم چې ما سوال بلې ما ته راځي کې. اوس قرآن چې دغه ترانسجنډر چې د اجلا غي د سره هغه د سره ول ټچ نه دی اجلا بحث پرې دا یو ځل دا مسله ختمه شو بیا به دوی اجرا قرآن کې نه راغلی. خو تاسو کمال لته اوس دغه تاسو کمال ته ګوره چې تل یو مسلې تختې بلید زره وینه زګد بل د کېګم تخته چې تاسو ما ته اول دوه چې بوهاري تاسو ګوره خپل د اعتراف وکړو چې زله یو مسلې ته بلې ته تختم چې په یو کې جواب نشته. تختم لس پیری تختم. آفرین. اوس لس پیری تختم چې بوهاري دي ترسو تا وخی نه من لستا مشر وی دا وحی دا. په قران کریم کې محرمات څومره دي په قران پوهیږي؟ زه خو تا ما خبره وکړه تا ول د دقه بخاری لراشه وای دا وحی دا خبره کوم کنه و شهاب جانا اول قرآن ده کنه ده اول قرآن ده کنه ولې ته پکې شک غنې ها په دغه قرآن به بحث ختم کو بیا بلان درا شو بخاری ته